ملګری خوګه د سوال لیکلی دی چې پردی حق نه معاف کیږي او دا ټیک ده پردی حق غیبت هم پردی حق دی چاته کنزل هم پردی حق دی د چا سپکې ویل هم پردی حق دی چا سره حسد کول هم پردی حق دی او د چا مال او روپۍ یا بل څه قبضه کول دا هم پردی حق دی اوس چې کم معلومي هغې ته د سړی خپل حق ورسوي چې چا غیبت کړی هغه نه د معافي وغواړي که تې معافي نشي غوښتلی په ټلیفون دی ورته ووایي ما غالبا یو ځل خبره کړې وه ما ته ټلیفون باندې یو ملګري خبره وکړه ټلیفون یې وکړو نو ویجي یو مسله ته به مې وایه وی چې څوک د چا غیبت وکړي نو دا سړی معاف کول زیات ښه دي او که نه پرېښودل یې داسې پکار دي یعنی مطلب دا چې آخرت کې به دا بدله نو ما ورته وی معاف کول یې ښه دي معاف کول یې ښه دي ځکه چې معاف دې که نو تا ته به الله ډېر ثواب درکړي او چې معاف دې نه که نو بس هغه یو چند ثواب به الله پاک درکړي د هغه ګناهونه به دا خپلې ګناهونه به هغه ته لاړ شي ستا او د هغه نیکۍ به تا ته راشي نو معاف کول یې بهتر دي نو چې دا مې ورته ووې نو فوراً ما ته وایي ما جي ستاسو غیبت کړی دی ما ورته وایي مې په هغه وخت مې معاف کړی او اوس مې بیا هم معاف کړی او که بیا دې راله غیبت وکړه نو بیا مې معاف کړی خبره پوه شوې نو ډېر نو ما ورته وایي مې بچه ما ته ځان وښایه وی نه جي نشم ما له حیا راځي چې ستا دونه لویه حوصله ده ما ته خو چا وی چې دا ډېر خراب سړی دی او چا راته ستا ډېر بد بیان کړي چې دا ډېر بد اخلاقه دی او دا ډېر ناکاره سړی دی نو ما هم پکې عیسه واخسته او ستا پسې مې څه لږ بد رد ووې خو ما ته خبره راورسېدله چې دا غیبت خو ډېره ګناه ده نو تا ته مې ټلیفون وکړو تا ته ځان نه ښیمه خبره پوه شوې ما ته یې ځان ونه ښوده ما وې ښه وه چې تا ما ته ځان ښودلی وی ما او تا به یارانه جوړه کړې وې دا خو ډېره ښکلې خبره ده ته خو ډېر ښه سړی خبره پوه شوې نو په ټلیفون باندې چا غیبت دې کړی دا حق دی ورته وایې بهی غیبت مې ستا کړی دی خیر دی که ستا نمبر ورته معلوم و د پردي نمبر نه ورته ټلیفون وکړه او اوس په دې موبایلو کې دا خلک وایي د اواز هم پکې بدلېږي اواز پکې بدل که او ته وایې یاره معافي درنه غواړم ما ته معافي وکړه خبره باندې پوه شوې اگر چې بعضې جرم قابل معافي نه وي بعضې جرم قابل یو سړي باندې د دروغو الزام ولګو نو دا زمونږ د زړونه د غوښې نه جوړ دي نو مشکله ده خو خیر به هر حال طریقې دغه ده داسې که د چا مال وغیره نو بیا دا طریقه ده چې کم کس نه د مال په هره طریقه چې ور ویرسوه خبره پوه شوې مثلا د چا نه د 10 روپۍ پټې کړي دي نو 10 روپۍ خو اوس نیغ په نیغه ولته ورکولی هم نشي شرمېږي هم مړه چېرته د 100 روپو څه ټانګوان مانګوان واله وکړی ور ولېږه څه انه بانه به جوړه شي که نه چینی واخله یو سوله شربت بوتل واخله یو سوله چا په واسطې ور ولېږه ځان مخ کاره کوه بس هغه به کور نه یو ماشوم لی ورکوي هلکه دا دوی کره ورکوي چا درکړي بس وی پته نه لګي چا راکړي دي خبره باندې پوه شوې دا موږ سره داسې شوي دي دا ځکه دا خبرې کومه دلته کې کله څوک سره وړي ځان پټ ساتي اخو داسې نه ګیني چې د بدۍ په دغه کې راوړي بلکې ځان پټ ساتل غواړي نو کله چینی راوړي کله وریجې موږ ځان ړو ښکاره کوم خو چینی راوړه سړی موږ څه کوو خیال کې راځي نو کله یو سړی راغی جومات له 15000 روپۍ راکړي ما وې ستا نوم څه دی او ته د کوم کلي وې نه مې نوم شته او نه مې کلی شته هلکه د خدای بنده موږ یې ځان سره لیکو خیر دی موږ به په لوسپیکر تا نه یادو خبره پوه شوې بس وې یو مسلمان پکې ولیکه زما نوم ولیکه که زه شوم که هغه شو هغه نوم یې ما ته ونه وې او نه مې دا وپېژنده چې ته د کوم کلي ما نه ولیدلی فرشته وه که څه خبره باندې پوه شوې او بس هغه پیسې نو ما خندل بیا ملګرو ته پیسې دې راوړي سړي موږ یې څه کوو خو چې جومات له پیسې راوړي بهرحال مقصد مې دا دی اوس خبره دې ته راله چې اوس تا ته سړی نه دی معلوم
خبرې باندې پوهېږئ که نه سړی نه دی معلوم چې بھائی پیسې خو مې د چا نه والي خو سړی نشته مړ دی درک هم نشته کم وطن نه راغلی او د کم وطن و هغومره پیسې راواخله او هغه د خدای په نامه ورکه ثواب هغه ته وبخه چې خدای زما خو دغه وس دی اوس ما ته سړی نه دی معلوم الله پاک به ستا غاړه دا پردي حق نه خلاصه کړي خبره باندې پوه شئ